زما عزیزانو تقریبا کم سے کم 12 کال ما د مولانا صاحب سره تیر مولانا بیجدګر صاحب سره رحمه الله د درجاتو کم کتابونه چې وو هغه به ما نورو مدرسو کې ویل هر جمعه به لازمي مولانا صاحب ته راتلم چې مولانا سره به کېناستم مولانا صاحب دغه شان عاجزه حالت کې ناست تسبیح به اړولې الله 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 ما به کاغذ قلم د جیب راویستلو قلم باندې مې کاغذ داسې واو ټک به شو مولانا صاحب داسې راته وکتل ما ته به ویل داسې بیول میل ځواني مرګ شی بیا څه کړې مستې په دا ګرمي کې را روانې مالجي اشعار لیکم اشعار به ویل ما به لیکل یو ورځ ما ته ویل ځواني مرګ شی په دې به ته هم ستړی شې زه به هم ستړی شمه لاړ شه د مولانا روم کتاب راوړه مثنوي چې درته شروع یې کړمه چې په اشعارو باندې موړ شي په منډه منډه لاړمه قصه خانې ته قصه خانې کې مې مثنوي واخیسته مولانا روم کتاب مولانا صاحب تا سره هم وقت نشته مدرسه کې درجي کتابونه ته وایي ما سره هم وقت نه وي صرف د جمعې په ورځ به مثنوي سره وایي د جمعې په ورځ مولانا صاحب میډیکل سٹور کې به مثنوي راته ویله تقریبا 12 سال کې مولانا صاحب مثنوي ما ته مکمل کړه څه ناڅه پاتې شو مثنوي به داسې انداز کې ویل تا چې به ویل چې مولانا روم په خپله را ژوندی شوی د خپل کتاب ته په خپله ناست او مثنوي پړاووي داسې فصاحت سره او په فارسي باندې د مولانا صاحب داسې عبور و چې هغه دنیا ته هم پته ده مثنوي چې بیا راته وویله ما ته ویل بچیه اوس څه ګزاره دي وشوه موړ شوې که نه یې موړ مالجي اوس موړ شومه ګزاره وشوه که